د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې زه کله به معراج ته تلم د بیت الله شریف نه زما سفر شروع شو او بیت المقدس ته زه ورسېدم. بیت المقدس کې د پیغمبرانو اجتماع ده او هر پیغمبر زما په هر کلی کې صفاسنامه پیش کړي. د تقریر ابتدا چې کوي د الله د حمد و ثنا نه رستو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته درود شریف پیش کړي. د دې معلومه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې آدم علیه السلام نوالا تر حضرت عیسی علیه السلام پوری هر پیغمبر وظیفه درود شریف تیر شوی ده. هر پیغمبر خپل تقریر شروع کوي. د دوانو جهانو سردار مبارک فرمایي چې د اسحاق علیه السلام د یعقوب علیه السلام نمبر چراغه نو یعقوب علیه السلام خپل تقریر نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله ما ته ګوري او کله یوسف ته ګوري. نو اسحاق علیه السلام ته تپوس کوي چې بچیا تقریر کوا افتتاح وکا. د اسحاق علیه السلام زوی دی، د یوسف علیه السلام پلار دی، د ابراهیم علیه السلام نوسی دی او د اسماعیل علیه السلام وراره دی. د دومره لویو نسبتونو مالک اسحاق علیه السلام ورته فرمایي بچیا خپل تقریر افتتاح وکا. نو یعقوب علیه السلام ورته فرمایي وې زه تقریر نشم کولای. نو اسحاق علیه السلام ته تپوس کې بچیا ولی وې دادا جانم ما زه حیران ما وی چې زما یوسف خیسته دی خو والله العظیم د دواړو جهانو سردار مبارک ته په کائنات کې څوک نشي رسېدلی. ځکه یو شاعر وی حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری آچ ہو با حمدارن دو تو تنہا داری. کله زه یوسف علیه السلام ته ګورم او کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګورم زه په دې نتیجه ورسېدم چې زما د زوینا په زرحه چندمانی رسول الله صلی الله علیه وسلم خیسته دی.